سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا د سورة البقرة اتدرشم رکو شروع کیږي. ربط ما قبل سردار دوالو رکوعاتو کی ترغیب الانفاق. موضوع دی رکو فضیلت الانفاق والجود وحرمت الربا. خلاصه دی رکو درې خبرې هغه چې موضوع کې ذکر شوې. سلورم بیان د نتایجو د آکلینو د ربا، بیان د تائبینو، او تذکیر بما بعد الموت، بیان د عدل د باری تعالی او بیان د مجازات. الذين الله فرمائے خلق ينفقون اموالهم چه خرج کئی خپل مالونا باللیل پشپکی والنهار پورس سرن پخکاربانی وعلانیتن او سرن پپٹبانی وعلانیتن پخکارا فلهم پشتد دوی د پارا اجرهم ثواب د دوی عند ربهم پنځ رب د دوی باندې ولا خوف علیهم نبوی ډار په دوی باندې مآلن ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وی حالا د ثواب په نقصان باندې. الذين يأكلون الربا اغا خلق چی خوری سود لرا د خلقنا لا يقومون دوی با نپورت کیگی پورز د قیامت د قبروننا الا مگر پورت کیگی با داسی کما یقوم الذی سنگ چی پورت کیگی اغا مسروع دماغو کی چی فرق وی یتخبطه الشیطانو چی حواس خراب کری وی شیطان من المسی لأثرنا للیونتوبنا ذالک اللہ فرمائی دغا دا حال دوی بیانهم پسبب دی چی یقینن دوی قال ویلبا انما البیعو بے شک خرس ولا غستل تجارت مثل الربا پا جواز کی پا مثل د سود دی. سود او د تجارت پا مس کے فرق نشو کولے. وحل اللہ البیع او حلال کری دی اللہ تعالی بیع لرا. وحرم الربا او حرام کری دی سود لرا. نو سنگ دوارا یو دی نا خود دا گمان دادے چی دا یو دے. مولوی سے گناہونوں کے دو گناہونا دا سی دی چا دا دیر خطرناک دی. دا شرک نا بعد شرک خطرناک گناہ دا
شرک نه بعد چې سړی مسلمانی دو ګناهونو د ټولو نه لوی خطرناک دي. یو ته سود وایي، دویم ته د نیکانو د اولیاءو د بزرگانو دشمنی وایي. دی دواړو ته الله تعالی اعلان د جنگ کړی چې ما سره جنگ وکړئ. سودخور ته الله تعالی د جنگ اعلان کړی په قرآن کریم کې، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. او د اولیاء د بزرگانو دشمن ته حدیث قدسی کی اللہ تعالی اعلان کرے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ جل جلالہ فرمائے چاچے زما د ولی سر دشمنی وکړه د تما خبر او اعلان ورکړی د جنگ. دا دواړه ګناهونه ډېر خطرناک دي. نو ساتل په ځان ته ساتل پکار دي. ډېر خلک سود کې مغرضېدلي دي. د هغې وجه دا ده چې سود باندې نه پوهېږي، یا پوهېږي خو فایده ده پکې ځان یې غلی کړی دی. ډېر خلک د اولیاءو د بزرگانو په دشمنۍ کې غورځېدلي دي، یا پوهېږي نه، یا دې ته ګناه نه وایي، یا یې ځان غلی کړی دی. اولیاء او بزرگان سره دشمنی دو قسمه خلق کوي. یو هغه خلق دي چې هغه اهل سنت والجماعت نه دي. هغوی خپل ډله کې اولیاء نه لري، نو اولیاء څه کوي؟ ثوابۍ والا، د کونړ والا اکثر خلق کونړ کې ګوره اهل سنت هم شته. ښه، د کونړ یو اهل سنت نه دی، زه د دې سمې په زرو اهل سنتو نه ورکوم. داسې کلک هم دي ګوره، ما پکې ملګري دي او صحیح اهل سنت دي ګوره. ځکه هغوی ورسره وخت ډېر تېر کړی، نو کلک دي چې اوسه پورې اړولي نه دي او په عقیده برابر دي، خو کلک دي که نه. نو یو هغه خلق دشمنی کوي چې هغه اهل سنت نه دي، نو بس د هغوی نه ګیله ځکه نه ده پکار چې هغوی خو هسې هم پولونه خیز والی دی. دویم نمبر اهل سنتو، ځان ته اهل سنت هم وایي، ښه عقیدې والا هم وایي. دیم د نیکانو د اولیاءو سره دشمنی کوي. څنګه کوي؟ دی چې د یو پیر صاحب مریدي که نه، او بل ملګری د بل پیر صاحب مریدي، نو د هغه ملګري د پیر صاحب سره یې نه لګي. چا نه دی هلکه ذکر اخیستی د فلاني نه، ښه فلاني نه دی ولې ذکر اخیستو، خو تش دی، هغه کې خو هېڅ شی نشته. ته چې یو نیک سړي ته وایې دا تش دی او ده کې ولایت او بزرګي نشته، بېادبي دې ونه کړه. ته د چا مرید یې؟ زه د فلاني مرید یم. خو تش دی، بېکاره دی. دا زمونږ استاسو صوفیه کرام چې دي دا ډېر ښه خلک دي. دوی چې د یو پیر صاحب نه ذکر والي، د هغه بل پیر صاحب سره بیا حسد ساتي، هغه سره بیا کینه ساتي و کمکله. یعنې دا ضروري ده چې ټول خلک دې د یو پیر صاحب مریداني؟ دا کیدی شي؟ دا خو نشي کېدی.
دا څومره اولیاء بزرگان نیکان چې دي دا سلسلې چې دي دا پورته یوځای کېږي سره ښه څنګه چې زمونږ او ستاسو علم ظاهري کې مختلف استادان لرو که نه خو پورته مسند بیا یوځای کېږي ګوره داسې په علم باطني کې هم د یو پیر صاحب دی او د بل بل دی او د بل بل خو پورته بیا یوځای کېږي ښه دا ټول اهل تصوف او اهل سلوک والا دي که نه دا د نقشبندي مبارک مرشد دی څومره مرشدان چې نقشبندي مبارکه کې دي دا پورته بیا یوځای کېږي ښه بېدبي د نیکانو مه کوئ دا د قادري مبارک دی دا د چشتی مبارک دی دا د سروردی مبارک دی دا ټول مولوی سے پورته یوځای کېږي ښه نو پکار دا دی چې د هر نیک انسان موږ او تاسو قدر وکړو د هغه احترام وکړو هغه سره مینه وکړو هغه سره محبت وکړو صرف دا وایو چې ذکر مو د دغه مرشد نه اخیستی نو زما د ذکر مرشد دا دی نور چې څومره اولیاء بزرگان دي هغه به د سر تاج ګڼې بیا به په سلوکو کې ته مزل کې ښه او که نه پیر صاحب دې کینه ساتي د بل پیر صاحب سره په ایمان وایه دا ولی دی ولی خو کینه نه ساتي او تم کینه ساتي او پارټي دی جوړه کړې ده دا زما جماعت ته دی کې چې څوک داخلي دا کشته نوح ده نو وی با او چې دی کې داخل نه نو بس غرق دی او غلط تصور کوي او بیکاره کار کوي زمونږ او ستاسو زمانه کې 15 وخته مونځ څوک سم نه کوي داسې ده که نه ده زکات نه ورکوي روژې ته چلونه جوړی یو سړی دې زمانه کې ذکر کوي په جمع مونځ کوي الله الله وای تا ته وای بچیا الله الله زړه کې یادوه د دنه به نور ولی څوک پیدا کی اوس که ته خبرې د کرامتونو کې چې په هوا ولې نه الوزي او دا کار وای دا هغه زمانه نه ده ښه دې زمانه کې چې څوک 15 وخته مونځ کوي الله یادای حرام او گناهونه نه کوي بس دا ولی دی او دا بزرگ دی ښه نور مخکې پکې مزه ته د کرامتو والا نه نو هغه به څه د کرامتو والا شي نو زه د دې خپلو ملګرو نه په دې کې ډېر ګیلهمند یم چې څوک د چا نه ذکر والی پارټي تی جوړه کړي بیا نورو پسې خبرې کوي نو چې اهل تصوف او اهل سلوک دا کار کوي نو ګیله به د چا نه کوي یا خدای چا نه ګیله نه پکار هغه ولی او بزرگ نه تش دی هغه سره نسبت نشته هغه هم درته وایي د سره مه کښېنه د سره مه کښېنه د سره مه کښېنه زه یم چې نه ته سم یې او نه ستا دا ملګری سم دی داسې کار مه کوه اولیاء بزرگانو کې کمال دا دی د تصوف کمال دا دی چې د سړي د زړه نه کینه لرې کوي بغض لرې کوي غیبت لرې کوي بهتان لرې کوي چې ته په خپله په دې شي کې پروت یې دا کله بیا تصوف دی دا کله بیا سلوک دی داسې کار ونه کوي نو دا زمونږ او ستاسو ملګري دې شیونو کې پراته دي ما ته یو سړی وی ډېر ښه سړی خو چې د ملنګ صاحب مرید نه وی نو مې دا ستا خبره ده ډېر ښه سړی یم خو د ملنګ صاحب مرید یم ملنګ صاحب مبارک ما ته څه ویلي دي چې مونځ مه کوه ما ته وی جمع کوه مولیان د جمع لحاظ نه ساتي جمع خامخا کوه ځان له مونځ مه کوه الله الله یادوه د دین خدمت کوه په خپلم قسم دی
زما به ورسره 30 کاله کېږي یا 15. په دې دومره کلونو کې ما تر اوسه پورې د یو مستحب مخالف نه دی لیدلی. قسم مې درته وکړو جومات کې او قرآن کریم را سره دی چې د مستحب مخالف معنی دی. دغې ته ولایت وایي که نه؟ یعنې تر اوسه پورې ما په پلتۍ نه دی لیدلی چې پلتۍ والي که نه، ما په دې دومره کلونو کې په پلتۍ نه دی لیدلی تربع مان. نو دغې ته ولایت وایي، دغې ته بزرګي وایي. صحیح ده یو مرشد به هغه به دومره په طاعت او عمل کې مخکې نه وي، خو تا ته خو سمه خبره کوي. هغه هم زمونږ د سر تاج دی، هغه هم زمونږ چې دی قدر والا دی. د دې وجې نه الحمدلله ثم الحمدلله زه هیچا سره مخالفت نه لرم. تاسو ته به زه معلوم یم چې د هرې پارټۍ والا سره چې دوی د ځان ته پارټۍ وایي، زه ورته پارټۍ نه وایم. زه یم دا ټول زمونږ وروڼه دي، اهل سلوک دی او اهل تصوف دی او نیکان خلق دی، اهل سنت والجماعت دی. دا هر یو زمانه په زرګونو چندو باندې ښه دی، په زرګونو چند. او زه د دوی خادم یم، هیچا سره زه دغه نه ساتم. که زما لانجه ده دغه دوو ډلو سره، هغوی سره مې په مسله ده، مسله ورته کومه او ورته ما ته قنت راکه، که دې راکو زه خو تا سره منم که نه. نو ګورئ چې په دې شي کې ونه غورځېږئ. خدا نخواسته صوفي به مې، اهل سلوک والا به مې، پټکیم زبردسته، کالیم زبردسته، رانجه دیم ګران کړو او قیامت کې بیا جهنم ته روانې. دا خو صحیح کار نه دی. دا ولې؟ دا ته د نیکانو سره دشمني کې ګوره. نیکانو سره دشمني دا معنا نه ده چې څوک اهل سنت نه وي نو هغوی دپاره ناروا ده او تا دپاره روا ده. داسې کار مه کوه. ذهن کې مو خبره کېناست. دا ټول اولیاء بزرگان زمونږ او ستاسو د سر تاجونه دي، دا ټول پیران مو د سر تاجونه دي او د دې به مونږ او تاسو قدر کوو، احترام به کوو. ضرور نه ده چې ټول خلق دې د یو پیر سے مرید دي، نه، بس یو سره ذکر اغستی بل سره هیڅ خبره نه ده. خو بره سلسله خو مو ډېر خلق د سود په مسئلې کې مولوي صاحب دا غورځېدلي دي او اخته دي. نو زه به درته یو قاعده ووایم، ښه؟ د سود متعلق به درته 2 خبرې وکم اسانه، یاره چې دا درته یاد شي که نه نو انشاءالله ډېرې مسئلې به مو حل شي. اوله خبره، مولوي صاحب 2 شیان دي چې پاغې کې 2 شیان وي، یو حلال دی او بل حرام دی. د نیر نشي ګوره. 2 شیان دي چې پاغې کې 2 شیان نو 2 شیان به پکې حرام، که دواړه پکې نه وو، دواړه حلال دي، که یو پکې و یو نه، یو حلال دی او بل حرام دی. 2 شیان دی. هغه څه شی دی؟ مکیل او موزون. کوم شی چې تلل کیږي یا وزن کیږي، دا پیمانه کیږي. کوم شی چې پیمانه کې راځي یا تول کې راځي. سود ګوره دی کی دی تا اموال ربویه وائی. کتابونو کې بدر تراشی کنا اموال ربویه څنګه به پیژنې؟ کم شی کی چې طولوي تلل کیږي او کم شی پیمانه کیږي. سود ګوره دی کی که مکیل او موزون نو سود پکې نشتا.
نو دو شیان دی، مکیل او موزون، چې پاغه کې دو شیانی قدر او جنس، قدر او جنس اندازې والا شی او جنس هم د دواړو یوي. نو دو شیان پکې حرام دي، زیادت او نیټه. که دو شیان پکې نو، نه قدرو نه جنسو، نو دواړه حلال دي، زیادت هم حلال، نیټم حلاله. که یو پکیو یو نه، قدر و جنس نو، جنس و قدر نو، زیادت روا خو نیټه پکې حرام. ذهن کې مو خبره کې نسیده، اوس درته تطبیق کومه. دو شیان دی، مکیل او موزون. کم شی پیمانه کیږي یا وزن کیږي، لکه غنم او جوار. افغانستان کې مالټې وزن کیږي کنه، پاکستان کې مالټو کی سود نشتا، الته پشمار خرسائی، دلته پتول خرسائی. افغانستان کې کیلو کی سود نشتا، ځکه په درجنو یې خرسائی. خو سعودی کې پکشتا، الته پتول خرسائی. چې تولم پکیوی یا وزن پکیوی، لکه غنم او جوار یا افغانستان کې مالټې، کدا پکې نو بیا سود نشته. دې دوه شیانو کې که قدر او جنس دواړو، نو دو شیونه پکې حرام دي، زیادت او نیټه. یو من غنم ورکه دا قدر ده، یو کیلو ورکه اندازه ده کنه، ده بازار کې دا تلخ استعمالی. یو من غنم ورکه په غنمو، نو قدرم راغی، او غنم په غنمو جنس راغی کرانه ده. اوس چې ته یو من غنم ورکه او داغه نه ته غنم اخلي، نه ته دو من اغستی شي، نه پکې نیټه مقرری، لاس په لاس به بدله او من په من به بدله، نه زیادت کولی شي او نه پکې څه دی نیټه. ته به ولې بدلو؟ ما سوال دی کنه، چې یو من غنم ما سرم دی، یو من غنم د سرم دی، مولوی صاحب ته نه به زیات اخلي او نه به ورته تاخیر کې نیټې میټې، به ولې بدلو؟ ما مولوی صاحب غنم دو قسمه دي کنه، یو د خوراک دی، یو د تخم دی کنه. کله کله سړی سره د خوراک غنمی، تخم والا پی اخلي، نو مسئله کې فایده شته. ګوره یو تور دی او بل سپین دی کنه، تا سره په کور کې سپین غنم سم ډیر دی، ته دا سم نه پخیږي، ښځې درته وایي نه پخیږي، تور پکار دی. دی بل ملګري سره تور دی، ته به یو من سپین ورکې، به یو من تور درکي، کار به سم شي کنه. نو چې دو شیان پکې، قدر او جنس. یو من غنم ورکې په غنمو دی کې دواړه دي، قدر هم دی جنس هم دی. نو دو شیونه پکې حرام دي، زیادت او نیټه. نه ترېنه د یو من نه زیات اخیستی شي، او نه ورته ویلی شي چې ته یو من غنم راکا او زه به سبا ته درکم، دام ناروا دي. که دواړه پکې نه نه پکې قدر و نه جنس، نه پکې قدر و. بازار کې مولوی صاحب بازار کې
په روپیو باندې هګۍ اخلي، په روپیو باندې څه اخلي؟ هګۍ اخلي. اوس دې خوا روپۍ دي او اخوا هګۍ دي، جنس برابر دی؟ نه. او قدر دی؟ هګۍ څوک تلي؟ نه قدر شته او نه جنس. نو زیادت هم روا دی، 1 روپۍ ورکې 2 هګۍ درکوي، 2 هګۍ درکوي تل 1 روپۍ ورکوي. مثلا 1 مالټه ورکوي، 1 مالټه، 1 کیله ورکوي، هغه درته 1 هګۍ درکوي یا 2. مالټې په کیلو بدله، کیلې په هګۍ بدله، خو چې کوم ځای کې پشماري. نو ګوره قدر هم نشته او جنس هم نشته. دې کې دواړه روا دي، زیادت هم روا دی نیټه. که یو پکې و یو نه، قدر و خو جنس نو. غنم په جوارو بدلی، 1 من غنم ورکې او جوار تیا اخلی، قدر خو دی که نه؟ نو زیادت روا دی، یو شی روا بل ناروا. 1 من غنم ورکې 2 من جوار اخلی، صحیح ده، زیادت صحیح دی، خو نیټه پکې ناروا ده. لاس په لاس به جوار درکوي، هغه دی قدر شته خو جنس نه دی. که جنس و خو قدر نو، 1 موټی غنم ورکې په 2 موټو، نو جنس خو شته، هغه هم غنم دی، دا غنم دی، خو بازار کې دا غنم په موټو خرڅېږي که په منونو؟ دا موټی په قدر کې نه راځي، دا په اندازه کې نه راځي. نو جنس شته خو قدر نشته. نو 1 موټی غنم ورکې 2 تیا اخیستی شي، خو نیټه به نه کوي. ذهن کې مو خبره کېناسته. نو د دې نه مولوي صاحب 300 مسئلې تېروځي. ښه، 100 پوره 300 بیا ځان له تېر وباسئ. تاسو نه به یو سړی پوښتنه کوي بازار کې یو سړی گاډی خرڅوي په نقدو په $15,000 او په قرض باندې په 6,000. سود خو نه دی؟ ورته نه، موږ ته قاعده یاده ده، پیسې او موټر کله جنس یو دی، او موټر خلک تلی، نو قدر هم پکې نشته. هیڅ خبره نه ده. مسئلې پوښتنه به درنه کوي، دی جواب داسې ورپسې ځه. دا مې ته مولوي صاحب یو قاعده ووي، نور دا لوی باب دی. ښه، دویمه خبره درته کومه چې په هغې کې ډېر خلک اخته دي. مولوي صاحب څوک چې چاته روپۍ ورکوي دا 2 قسمه دي. څوک چې چاته روپۍ ورکوي څو قسمه دي؟ 2. یو دا دی چې روپۍ ورکي نو یو شی تې اخلي. روپۍ ورکي، قلم تې اخلي، موبایل تې اخلي، دې ته معامله وایي. روپۍ دې ورکړې او ورته ودې وې چې دا روپۍ واخله، زه به تا نه دا موبایل اخلم، خیر دې سبا ته راکه. یا یو سړی ته موبایل ورکې نو ستا پې روپۍ شوې که نه؟ دا کم روپیو باندې چې شی اخلي او روپۍ د هغه سړي سره پاتې کېږي، دې ته دین وایي. څه ورته وایي؟ دین. نو دین باندې خو نفع اخیستی شي، ولې شی دې وانغستو. یو دا دی چې یو سړي ته روپۍ ورکې، څه ورکې؟ هیڅ شی ته نه اخلي. دا $10,000 والا دی باندې زه تا نه شی نه اخلم، ما ته به دومره موده بعد $10,000 راکې پورا. نو ته دا پوره روپۍ ولې اخلي؟ ځکه چې ته څه شی نه اخلي که نه؟ که اخلي څوک چې چا نه یو شی والي خو روپۍ کمیږي که نه کمیږي؟ ورکولو وخت کې هم $10,000 دي، اخیستلو وخت کې هم $10,000 دي، روپۍ کمې نه شوې. ولې؟ چې شی پې نه اخلي که نه؟
کله چې شی نه اخلي او چاته روپۍ ورکې هغې ته قرض وایي. ورځین کې ښه کښېنوئ، هغې ته څه وایي؟ هغې ته قرض وایي چې چا نه شی نه اخلي او پوره روپۍ ته بیا غواړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د چاته قرض ورکو او خپلې پوره روپۍ ته بیا اخلي نو ته به د هغه سړي نه د دې قرضو په واسطه باندې ځان ته ګټه نه حاصلې. قرض روپۍ در کومه بیا به یې راکې، خو تر څو چې د نه یې راکړي که نه دې موټر سایکل باندې به ګرځم. دا ناروا دی او دا سود دی. حدیث کې راغلی دی کل قرض جر نفعا فهو ربا. کم قرض چې ځان ته قرض ورکوونکی نفع راکش کوي په سبب د دې قرضو دغې ته سود وایي که نه. ته چې روپۍ ورنه کې قرض او تا ته موټر سایکل نه درکوي، که درکوي نه درکوي. دا زمونږ او ستاسو پښتانه وایي ده ته ما روپۍ قرض نه دي ورکړي، په ګروۍ مې ورکړي. دی چې ما نه دا 10,000 ډالر اخلي دی ورباندې کاروبار کوي، دی ورباندې ګټه کوي، نو چې دی زما د پیسو نه ګټه اخلي خو زه به د ده د کور نه والم که نه. ما خو ده سره معامله کړې ده، قرض مې روپۍ نه دي ورکړي. ده ته مې ویلي دي 10,000 ډالرو ته ستا ضرورت دی، زما کور ته ضرورت دی، دا 10,000 ډالر واله زه به ستا دې کور کې اوسېږم، کله چې دې روپۍ راکړې زه به درته کور پرېږدم. موږ وایو صوفي صاحب ستا خبره خو صحیح ده او خوندور هم ده، ته خو دې ته قرض نه وایې، خو دې ته شریعت قرض وایي. دې باندې تعریف د قرض صادق دی. 10,000 ډالر دې هغه سړي ته ورکړو، ته ترې بیا 10,000 غواړې، روپۍ نه کمې. ولې؟ ځکه چې د هغه نه دې څه شی وانغسته که نه، وا دې نه غسته. څوک چې چاته روپۍ ورکي او یو شی ترېنه پکې وانلي دې ته قرض وایي که نه، نو دا روپۍ ته هغه ته قرض ورکړی دي. اوس د قرض مقابله کې کور کې اوسېږي او ګروي کې دا مولوي صاحب ناروا ده او دا سود دی. فلانی مولوي صاحب ته لاړم او فلانی ته لاړم، فلانی پیږي نه، دغې ته وایي که نه کل قرض جر نفعا فهو الربا. چې مصداق د دې حدیث دا نشي نو څه شی دی؟ ډوډۍ ورکره خوري. یو سړی چې چا ته قرض روپۍ ورکي ته وایې د ده کره به زه ډوډۍ وخورم، خدای زما د روپیو نه فایده علي، زه به د ډوډۍ نه والم، بیا خو دا هم سود نه دی. یو سړی چا ته قرض روپۍ ورکي او دی ورته وایي چې ته خو هسې هم ډېرې روپۍ ګټې، 10,000 ډالر مې درکړي دي، 1,000 ډالره د میاشتې ګټې، نو 100 ډالره پکې مال راکوه که نه، نو بیا خو دا هم سود نه دی، خو په ګټه کې تاله درکوي که نه. مولوي صاحب دا شیطان موږ او تاسو پرېږدي نه، په دې مصیبتونو باندې اخته کړي. وګوره نو ګروي سود دی او ناروا ده. ته ورته قرض مه وایه، شریعت ورته قرض ویلي. زه خو تا ته مسله د شریعت کوم، د مارکیټ خو نه کوم. زمونږ د عوامو په ذهن کې ځکه نه غورځېږي چې دې کې تاوان دی که نه، ویلې والله که بیا قرض ورکم. دا سود چې حرام دی د دې وجه نه. باقي سود ولې حرام دی مولوي صاحب؟ دا خبره دننه تورو تیارو کې پرته ده، په کوهي کې نه چې زه اوس هغه راسپړم او ستا ذهن پې خلاصوم چې قرض دا سود ولې حرام دی، مازدیګره پورې هم نه ختمېږي. ځکه ځان خو ته نه شو خلاصولی. خو کتاب درته ښیم ښه، مسلم شریف شرح پیدا کوي،
د جلد ثانی باب الربا تقی عثمانی سے شبیر احمد عثمانی سے شرح کړی دا فتح الملهم تقی عثمانی سے بیا تکمیله کړی دا هغه پوره کړی دا هغه کې باب الربا راواړوي او صحیح وګورئ بیا درته پته لګیږي چې سود الله تعالی ولې حرام کړي کتاب یا غزه دی هغه خط تفصیل له ذهن کې مخبره کې ناستا دا معنا ده ښه نو خلق پکې غلطي دا چل له دا چل له ایس چل نشته سود حرام دی یو خبره ده ګوره یو بیع دا غی ته بیع الوفا وی او بیع جائزی ورته وای بیع الوفا دی ته وی مولوی صاحب ښه زما کور دی او روپیو ته می ضرورت ده تا سره روپی دی او ستا کور ته ضرورت ده دا سه چل بو کې دا یو هیله ده زمنګ په شریعت کې هیله بند نه ده ښه اګور زده کوي تاسو تماویلو هیله دوه قسمه ده کنه یو د حلال او د حل لپاره ده یو د حرام او د حل لپاره کور کې اوسېدل حلال دي خو لاره به ورته صحیح لټئ یو سړی سره کور دی هغه سره به خبره وکړي ستا کور د 100 روپیو دی هغه به وایي د 100,000 ډالرو یاره دا په ما خرڅ کا ډېره ښه ده 10,000 ډالر به اوس درکم 10,000 به یو کال بعد درکم روا دي که نه روا دي خط دې ورسره ولیکه 10,000 ډالره نغدې 10,000 ډالر یو کال بعد بس پیسې ورکه کور کې اوسېږه کله چې کال پوره شو بیا به ورشې چې د کور خاونده ما خو هغه 10,000 روپۍ پیدا نه کړې یا زمونږ د کور رضا رانغله نو ته خپل کور واپس واخله او ما ته مې 10,000 ډالره واپس راکړه اب 10,000 ډالر در کی ته به کور ختم دی ته بیع الوفا وی بیع الجایزی ورته وایي د پاکستان علما دی تم ناروا وایي خو د افغانستان علما دی ته روا وایي ذهن کې مخبره کې ناسته سم کار ولې نه کوي چې غلط کوي دا مو مقصد که نه دی 10,000 ډالر دې ورکړو ته کور کې مفت اوسېږه او ګروي مه کوه لږ یو تکلیف وکړه یو خط ولیکه یو معامله ورسره وکړه نو کار به دې سم شي ذهن کې مخبره کې ناسته راځه الله فرمایي فمن جاءه چاته چې راغی موعظة من ربه پند او نصیحت د جانبه د رب ددنه فانتهى پس من شو دی له سودنه فلو شته دی د دپاره ما هغه شی سلف چې مخکې معامله کړې ده او تیر کړي یعنې پخوا د دې نه کم سود اخیستی هغه ورته روا دا مونږ او تاسو ته نه وایي ښه کله چې د سود حکم د حرمت نازل نه او چا معامله د سود کړې وه د صحابه په دور کې الله وی تیر په هیر او باقی روزګار مونږ او تاسو ته حکم راغلی که نه مونږ دپاره مال سلف حکم نه دی امرو الی الله او معامله د آینده کې دا سپارلی شوې د الله تعالی ته ومن عاد او څوک چې بیرته وګرځېدو سود ته فاولئک دا خلک اصحاب النار دا ملګري د اور دي سودخوارو هم فیها خالدون دوی په دې اور کې همیشه یمحق الله الربا ورکوي الله تعالی سود لرا برکت د سود لرا ويربي الصدقات او زیاتی ثوابونه د صدقې ورکولو ظاهرا خود سخکاری چې سودخور به مالدار وي څوک چې زکات ورکوي صدقه ورکوي دا بغیر داسې نه ګوره ښه سودخور ټولو نه غریبي دا د الله تعالی قانون دی ښه حرام مال چې څوک اخلي الله مو یې ترې وساتي
هغه همیشه غریبي ښه. ولې د حرام مال د ختمېدلو څلور طریقې علما وایي. اولنی بچی به الله پاک درته لیونی کی داسې مطالبې به در نه کوي چې داسې هغه فقیر نه کوي، د نیک انسان نه کوي، مال دا والا مال دا والا چې میاشت تېرېږي که نه د فقیر سړي به 10,000 لګېدلي، د زکات ورکوونکي او د صدقې او د سودخور به 10 لکه لګېدلي، نو څه پیدا وکړه. دویم نمبر حرام مال حلال مال الله تعالی محفوظ کئ او حرام خوړون کې هغه باندې غل مقرر کی، ټولې روپۍ ته وتښتئ. پھر سباق کې یو ځل زه راتلمه، یو سړي موټر سایکل اغستی او غټ شودې خرڅولې. دا شودو والا ډېر مخلصان دي ښه، دی پکې سمې ډېرې اوبه اچوي، وی پاک شی دی که نه. زه ورته یم یو ځل غوا وڅښلې اوبه، دویم ځل پلاره دی کور والا پکې واچولې، دریم ځل چې چا شودې راوړی، څلورم ځل دکان والا، پنځمې چې موږ کور ته راورسو موږ هم پکې واچو. نو خراب نه شوې. د هغه نوی موټر سایکل اغستی و ښه 125 نوی کاغذونه کې تاو او کشتۍ هغه وخت کې تلې، کشتۍ کې سور او تیو غورځېدو لاندې اوبو ته ویوړو، سمې ډېرې اوبه وې. ما ورته وی خپه وی نه، ما ولې وی د اوبو موټر سایکل اوبو یوړو، ما هم په یو کې اوبه اچولې شودو کې که نه. نو داسې کاري ښه حرام خوري، جمع کوي یکدم ترېنه لاړ شي. دریم نمبر حرام مال الله برکت ختموي. څه معنا؟ دا مال کې دا کمال دی چې روپۍ د سره ډېري زړه دې خوشحاله تر و تازه لکه ګېډی را سره دی، او چا سره چې حرام مالی زړه یې خپوي، ته به نه وې د ده سره روپۍ دي، سخت خپه کېږي. نو هغه برکت چې کوم د روپۍ و که نه هغه مولوي صاحب ختم شه. څلورم نمبر حلال مال چې در سره یي مولوي صاحب، الله تعالی به د نیکۍ د دین د اسلام توفیق درکوي، ستا به یو روپۍ د آخرت په امورو کې لګېږي. او حرام مال چې در سره یي دا ټولې روپۍ به دې په نورو ګناهونو کې لګېږي، یا به جواري کې یا به سینماګانو ته ځي، د نیکۍ په صورت کې د 1 روپۍ نه لګېږي. نو آینده کې هم درته فایده نه کوي. ښه والله تعالی لا يحب مینه نه کوي کل کفار نسیم، هر کافر ته چې ربا ته سود ته حلال وای، اسیمن ګناهګار په خوړلو د ربا. ان الذين بشک خلق امنو چې یقین او تصدیق کړي او عامل الصالحات نیک اعمال کوي، واقاموا الصلاه او قائمه منځ لرا، واتو زکات اور کوي زکات لرا، لهم د دوی د پاره اجر او اجر د دوی دی عند ربهم پنځ رب د دوی باندې، ولا خوف علیهم نبوی ډار په دوی باندې، ولا هم يحزنون نبدوی غمجن وي د ثواب په نقصان. یا ایها الذین آمنو اے خلکو چې یقین او تصدیق مو کړی دی، اتقوا الله د الله نه وډار شئ، وذروا پرېږدئ ما بقي من الربا هغه چې کم باقي دی د سود نه په قرضدارانو، ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان، فإن لم تفعلوا کدا کار مو ونه که ربا مو پرې نه خوا، فاذنوا خبردار شئ آګاه شئ، ځان تیار کئ بحرب من الله ورسوله په جنگ باندې د الله د طرف نه د الله د پیغمبر د طرف نه. وإن تبتم او که توبه مو وکړه د اخیستلو د سود نه، فلکم تاسو د پاره شته رؤوس اموالکم اصل د مالونو، سود به نه اخلئ، خپل اصل مال به اخلئ. لا تظلمون تاسو په بل باندې زیاتې نه کوئ چې سود هم ترې والئ، ولا تظلمون په تاسو به هم زیاتې نشي کولی چې اصل مال در نه ستون شي، داسې کار هم مه کوئ. وإن کان ذو عسرة که دا مدیون او قرضدار، خاوند د فقیرۍ او د سختۍ، پیسې ورسره نه وي، فنظرتن نو لازم دی په تاسو باندې انتظار کول، الی میسره تر وخت د اسانتیا پورې، وان تصدقوا بلدا چې بخنه وکئ تاسو د دې قرض، خیر لکم دا تاسو دپاره ډېره بهتره ده. هغه سړی غریب دی ستا خو ګزاره شي،
نو ورکول قرض ان کنتم تعلمون که تاسو پوی نو عمل پیو کئی واتقو ځانو ساتئ یومن عذاب یومن دا عذاب دا غورزنا ترجعون فی الله چې تاسو به واپس کول شي پاغه کې الله تعالی تا ثم توفى كل نفس بیا پورا پورا ور کړی شي هر نفس تا ما کسبت هغه چې کم کسب کړي د خیر او د شر نه وهم لا یظلمون حال دا دی چې په دوی به ظلم نشي کېده اوس کې یو سړی بینک کې روپۍ خېدي او سود په بینک والا ورکای یا چا سره روپۍ په سود ورکړي سبا کوي نو سود برا واخلی د بینک نه او مسکینانو باندې به صدقه کی په دې صدقې کې ثواب شته کنه نه صدقې کې ثواب نشته نو یو سړی وایي چې بیا ولې صدقه کوم دلته یو بل نقطه ده پکې تا چې روپۍ راواغستې د سود مثلا $1,000 دي نو سړی پې زړه کېږي نه خو ته مسلمان یې او د شریعت مسله درته یاده شوه چې د مسلې باندې خو عمل پکار دی تا دا $1,000 فقیر ته ورکړه ولې چې په دین باندې عمل کې کنه دا چې تا په دین باندې عمل وکړه روپۍ دې د ځان نه لرې کړې دا کار ګران کار دی که نه دی نو الله به ثواب په دې درکوي هغه صدقه کې ثواب نشته خو د دین په مسلې عمل کولو کې خو شته که نه نو په دې بله وجه کې درته ثواب درکوي یا ایها الذین آمنوا دا د سورة البقره یو کم 40 رکوع ده ربط د ما قبل سره دا ده مخکې بیان د حرمت د ربا وش دلته اوس بیان د بیع او د تقوا ده موضوع د دې رکوع بیان د مشروعیت د تجارت او د هغې د احکامو بیان خلاصه د دې رکوع دو خبرې هغه چې موضوع کې ذکر شوې دریم التزام د ادا د شهادت کم سړی چې شاهد شه په یو معامله کې شاهدی به ورکوي بیان د امانت او بیان د پراخوالی د علم د الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دا قرآن کریم کې د ټولو نه اوږد آیت دی دې ته آیت المداینه وایي علماو د دې یو آیت نه 200 مسلې راویستلې دي څومره 200 مسلې ترې نه راایستلې دي ښه نو 200 وینا خو ګرانه ده زه به درته یو 4 وایم ښه چې هغه په دې ظاهر الفاظو د قرآن کریم کې دي اول نمبر مسله معامله جائز ده یو سړی چا سره خرڅول اغستل کوي روا دي دویم نمبر معامله بل ملګری غواړي داسې نه کېږي چې یو جب کې د روپۍ او بل جب کې د موبایل او د یو جب نه روپۍ راخلي او موبایل پې اخلي او بیا د بل جب ته غورځئ نه معامله تکون مع الغیر د بل سره دریم نمبر کله چې د په چا باندې یو شی خرڅ که په قرضو نیټه پکې پکاري نیټه پکې ضروري ده څلورم نمبر لیکلم پکاري خو دغه لیکونکی به د اجانبو نه وي زه په تا باندې یو شی خرڅوم خط به څوک لیکي اغستونکی که خرڅونکی دواړه نه درېمګړی به لیکي پنځم نمبر مسله لیکل به په عدل باندې کوي شپږم نمبر که یو سړي ته لیکل ورځي او ته ورته زما او د ده دا معامله ولیکه کاتب به انکار کوي که نه کلم چې کاتب وغوښتلی شو غږ به نه کوي وی صحیح ده اووم نمبر د الله تعالی شکر به ادا کوي کاتب
چې الله ما ته د دې کتابت او د لیکلو علم ښودلی دی نو زه به اوس بل مسلمان ته فایده ورسوم که نه. اتم نمبر د دې لیکلو دا متن به څوک وایي؟ قرض ورکوونکی که اغستونکی؟ اغستونکی چې څوک قرضدار دی مدیون په چا چې قرض دی هغه به د دې خط متن وایي. نهم نمبر قرض ته حق ویلی شي که نه او حق ورته ویلی شي. لسم نمبر کاتب به د الله تعالی نه ډارېږي او لیکلو کې به ډېر احتیاط کوي. یولسم نمبر دا د خط متن خو مدیون وای څوک چې قرضدار دی دی به هم د الله نه ډارېږي روپۍ به نه کموي. دولسم نمبر دا ټول به د الله تعالی احسان ته ګوري. الله موږ او تاسو سره ډېر احسان کړی په دې هر شي کې به نظر د خپل رب په احسان. دیارلسم نمبر کمی به نه کوي. څوارلسم نمبر دغه چې کوم قرضدار دی که دی داسې و چې ګونګی و یا ښځه وه یا شل و زه د لیکلو ته نه راته نو بیا به څه کېږي؟ نو د ده وارث به بیا دا متن وایي زوی پلار وغیره. پنځلسم نمبر دو شاهدان هم پکار دي د سړیو نه. دو شاهدان پکار دي. شپاړسم شاهدان به سړي وي. ولسم که دو سړي پیدا نشو نو بیا یوه ښځه دو ښځې او یو سړی. اتلسم نمبر شاهدان به څوک وي چې خرڅونکي اغستونکي خوښوي د دوی په رضا به وي. نولسم نمبر دو ښځې ولې پکار دي؟ که د یوې ښځې نه هیر شي دا شاهدي نو بلې به یې ورته یاد کړي. شلم نمبر شاهدان چې کله موږ غوښتلی شي انکار به نه کوي د شهادت نه راضي به. یوویشتم نمبر غټه معامله به لیکي که وړه وړه وي او که غټه یې دواړه به لیکي. لانجه خو اکثر په دې وړو راځي. دوویشتم نمبر د لیکلو کې به سړی ځان ستړی کوي نه لټکېږي به نه چې زمړه زمونږ او ستاسو خو ژبه ده دا ژبې نه خلک رستو کېږي که نه. درویشتم نمبر که دوه دوکانونه او دوه تجاران سره نږدې وو او نیټې میټې پکې نه وې یو بل ته شیونه لاس په لاس بدلی خو یو ساعت نیم پکې فرق وي نو بیا لیکلو ته ضرورت نشته. څلېرویشتم نمبر کلم چې سړی خرڅول اغستل کوي هر وخت شاهدي پکار د شاهدان. پنځه نمبر کاتب ته به څوک ضرر نه رسوي چې ورته یې واله که داسې لیکل مه کوه. شپږ نمبر شاهد ته به هم ضرر نه رسوي که شاهدي دي ووایي نه دې پرېږدم. 20 نمبر که په سفر باندې وو هلته خو شاهدان او کاتب نه وي نو بیا به ترې نه یو ګاڼه والې داسې ګاڼه چې د دې قرض ورکوونکي په قبضه کې راځي. راځه 28 نمبر که کله امن راغی کاتب مو پیدا کو ګاڼه مو ترې اخیستې وه ګاڼه به ورکړي او بیا به لیکل او شاهدانو کار برابر کړي. یو کم 30 نمبر شاهدان به شاهدی نه پټای. 30 نمبر شاهد کی صفت دا ده چې دی به سړی وي بالغ به وي عاقل به وي مسلمان به وي. یو 30 نمبر شاهد به عادل وي خود دې دواړو معاملو والا به خوښي. 32 نمبر یوه ښځه کار نه کوي چې دوه ښځې یو سړی او دوه ښځې. راځه 33 نمبر دا شاهد چې شاهدی ورکوي یا کاتب لیکل کوي دا به پیول غواړي که نه به غواړي؟
کرئی پچا دا ډوډۍ پچا دا قلم پچا دی لیکل پچا دی دا ټول معاملې والا باندې دي اوس قضا ته او فیصلې تک شاهدان بوزي او کاتب بوزي نو خو موټر به ورته نیسي هغوی په خپله خرچه ځي نه ستا په خرچه باندې به ځي قلم به ورته تا اخلې کاغذ به ورته تا اخلې ډوډۍ به پې هلته خورې ته او موټر به ورته ته نیسې خو ستا د خرچې دپاره ستا د معاملې دپاره روان دي الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے خلکو چې یقین او تصدیق مو کړی دی اذا تداینتم چې کله یو بل سره معامله کوئ د سلم یا د قرض بدینن په یو قرض سره یو معاملې سره الی اجل مسمن تر نیټې مقررې پورې فاکتبوه ولیکئ هغې لره خدا حکم استحبابي دی ښه وجوبي نه دی که یو سړی چا باندې یو شی قرض کي او وی نه لیکي نو معامله صحیح ده که غلطه ده صحیح ده ښه خو که سبا انکار راغی نو بیا به د سره هېڅ نه څو مظلومان داسې دي چې الله یې دعا نه قبلوي ښه یو دا دی یو سړی چا باندې یو شی قرض کي او وی نه لیکي او بیا سړی دا قرضدار منکر شي ستا را باندې هېڅ شی نشته نو قرض ورکوونکی مظلوم دی که نه دی روپۍ ته د دې مظلوم الله دعا قبلوي نه قرآن باندې عمل نه دی کړی داسې د یو سړي ښځه د بد زبانه ده او سړی هر وخت د لانجو سره مخامخ کړی دی او سمیږي نه او سړی طلاق نه ورکوي سړی مظلوم دی خو دعا یې الله نه قبلوي یو بلم دی خو مې د ذهن نه ووت ولیکتب لیکل یو کې بینکم په کاغذ باندې ستاسو منځ کې کاتبن یو لیکونکی بالعدل په عدل سره عدل او انصاف کې فرق کولی شي که نه انصاف صحیح نه دی ګوره عدل صحیح دی عدل دی ته وایي ښه چې د هر سړي به حصه معلومه کړي سبا کې د هر سړي حق معلومول حق دې معلوم کو هر مستحق ده په اندازې د خپل حق ورکې دې ته عدل وایي یو انصاف دی انصاف وی جعل الشیء نصفین یو سړی درته راشي دا ځمکه زما د یو جرب درانه پې دعوه کړې ده ته وایې زه به انصاف وکم بس دا ځمکه په منځ نیمه کې نیمه یو ته ورکړي نیمه بل ته ورکړي دا خو ته انصاف وکړو ناروا کار دی وکړو دی وجه نه الله تعالی په صفاتو کې عدل شته خو د الله په صفاتو کې منصف نشته ګوره الله تعالی انصاف نه کوي شیونه نیم کړي نه دي یو فقیر پیدا کړی مولوي صاحب د بیګا نه لري او بل ته مولوي صاحب لس چته بنگله ورکړې ده نو د کله دا رزق نیم کړی دی خو الله عدل کړی دی دتا د مستحق د فقیرای دی او هغه مستحق د مال اگر که د دې په حقیقت موږ نه پوهیږو نو څوک چې د عدل تفسیر په انصاف سره کوي نو غلط کوي ښه عدل جدا شی دی او انصاف څه دی جدا شی دی یو سړی وایي زه انصاف کوم ته انصاف مه کوه او زما مال نیمه که څه کوې عدل به کوې ښه عدل دا معنا چې د هر سړي حق معلوم کا او بیا د هغې اندازې موافق حق ورکا نو الله فرمایي عدل وکئ هسې نه انصاف ونه کې روپۍ نیوي نه کې خلکو ته ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب انکار به نه کوي د لیکلو نه هیڅ یو کاتب ان یکتب د دې نه چې لیکلو کی کما علمه الله څنګه چې ښودنه کړې ده الله تعالی دته د کتابت نو دی به د هغې احسان ادا کوي او لیکل به کوي فلیکتبو د لیکي ولیملل الذي او بیان دیو کی هغه سړی
علی الحق چې بدبانی حق دې معنا مدیون ولیتق الله ربه او دې ډار شي د الله تعالی نه چې رب دې ولا يبخس منه شيئا نب کمی د دین څه شي فإن كان الذي كو غسړی علی الحق چې بدبانی حق سفیهن کم عقلو کمزور یو لیوانه یو او ضعیفن یا کمزور یو وړوکی یو یا زوړو یا خزوا او لا یستطیع یا طاقت نو ایو مل چې د بیانو کی ګونګیو هو ده نفلیوم لیل نو بیان دیو کی ولی هو وارث دو بالعدل پادل سرا واستشهدوا او پخپلو معاملو کې طلب د شاهدای کوي شهیدین د دوو شاهدانو من رجالکم د سړی استاسونا چې مسلمانان وي عاقلان او بالغان وسیلانی فإن لم یکونا دا ټول خبر رجالکم کی دی خان سړیم دی پکې رجل عقل من تم وي رجل مسلمان تم وي بالغ تم وي اصیل تم وي فإن لم یکونا رجلین کنو شاهدان دو سړی دغل ته موجود دو سړی خو دنیا کې شته خو دغل ته موجود نو نو که دغل ته نو فرجلن نبیا یو سړی د پاره د شهادت و امرأتان یو دو خزی ممن دا اغنا تردون چې تاسو یې خوښوئ د عدالت د وجنا من الشهداء د شاهدانونا الله فرمایي دا دو خزی مې ځکه مقرر کړي ان تضل احداهما هغه دا که هیر شي د یو د دې دواړو نه د یو نه هیر شي فتذکر نو یاد به کی ورته احداهما الاخرى یو د دې دواړو نه دا بلا دا یو ذاکره بی دا او دا بلا ناسیه بی دا نو که ناسیه بی نه خبره یې رشوا شاهدی نو خو ذاکره بی ورته یاد کی کنه ایو ذاکره دا بل صدا ناسیه دا ولا یب شهداء انکار بنکی شاهدان اذا ما دو کلم چې دیو بلل شي د شاهدای د پاره ولا تسمو خوابدی کی گئی ما ستړی کی گئی ما ان تکتبو د دینا چې تاسو لیکلو کې د دې حق صغیرن او کبیرن کوړو کې ویو کغټوي الا اجله ترنیټه پوری الله فرمایي ذالکم دغه مذکور احکام للیکل اے معاملو والا تجارانو اقسط عند الله پورا عدل والا دا پنځ د الله واقومو ډیر اثبت دا للشهادت د پاره د شهادت وعدنا قریب دا الله ترتابو چې تاسو به شکمن نشئ په دې معامله کې په اندازه کې په اندازه د پیسو د نیټو کې د نیټه کې الا ان تكون تجارتا منګردا چې دا معامله یو تجارت وی حاضرتا لاس پلاس دکانداران د یو بل نشيونه اخلي کنه ورشاله کا سودا تیراوړه دا تیراوړه تدیرونا چې تاسو چلوي پراکړه ورکړه کې بینکم پخپل منځونه کې نفلیس علیکم جناح نشته ده پتا سبانی ګنا الله تكتبوا چې وین لیکي واشهدوا او شاهدان قائم کئی ذات بایاتم کل چی خرس ولا غستل کوئی ولا یضار کاتب ضرر نشی رسول کاتب تا ولا شهید نشهید تا وان تفعلوا کدا کار موک فإنه فسوق بكم یقینا دا کار ضرر دے او وتل دی دا الله د طاعت نه پتاسو چې کاتب او شهید ته ضرر رسوي ډیر خلک مړکای ګورا لغمان کې یو مولوی سے ډیر خساړو او په دې معامله کې شاهدو هغه ورتوي وی چې شاهدی ورنکي هغه ورتوي زه مولایم او حق مویم د شپې ور وونه دو او مړک وای دا به مړکه شاهد چې د ملک خو بس معامله په ځای ودرېدل کنه دا زمونږ استاد ملګری په صحابه ولې حمله کوي وې د صحابي خبره نه منو دا شاهدان دي کنه شاهدان د وحی دي صحابه چې د مين نو وست دینو درېدو مونږ ته خو دین صحابه را رسول کنه ویل پرېده صحابي چې پرېده خو نو خدا شاهدان نو شاهدان چې وته معاملې ودرېدا
دا اصل کې د دین نه انکار دی. راځه واتقوا الله ودار شي د الله نه ويعلمكم الله او خودنه کې تاسو الله تعالی د هغه شي چې کوم باندې ستاسو اصلاح راځي. وان تفعلوا کدا کار مو کدا ضرر ها والله تعالی بكل شيء عليم پارشی باندې خبردار دی د اصلاح ستاسو نه. وان كنتم على سفر کوي تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا پیدا منکلی کن کې فرحان مقبوضا نو واخلی یو گانا یو گروی مقبوضتنا چې قبض کړی شوی وي په بدل د شاهدانو کې داسې شی تېواله چې هغه ته قبضه کې دې راځي. فإن أمن بعضکم بعضا که په امن کې شو بعض ستاسو بعضو لره او دغه مرا پیدا کو دا شاهدان یا په خپل ستا اعتماد پر راغو چې دا خو نیک سړی دی علاماتونه دې معلوم کو چې دې به ورانې ونه کي. نو فلیؤدي الذي اؤتمن نو ادا دي کی هغه کس چې د سره امانت کې خودلی شوی دی امانت و امانت داغو امانت دی ورکی. ولیتق الله ربه او ودی ډار شي د الله تعالی نه چې رب د دی. ولا تکتموا الشهاده مپټوي شاهد ایلرا ومن یکتما چا چې پټ کو فإنه بشک آثم قلبه ګناهګار دی زړه د ولی زړه ولی یاد کو لأن الکتمان فعل القلب کنا دا پټول دا خود زړه کار دی کنا نو سزا به زړه ته رسیږي. والله تعالی بما تعملون علیم باغی باندې چې تاسو عمل کوئ خبردار دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا د سورة البقره سلویختم رکوع شروع کیږي او آخره نه ربط ما قبل سره دا ده. مخکې رکوع کې بیان د حصر د علم ذاتی و شپ په ذات د الله تعالی کې دلته حصر د مالکیت او د قادریت ته الله په ذات کې. موضوع د دې رکوع صداقت د قرآن کریم او توحید. خلاصه د دې رکوع دو خبرې هغه چې موضوع کې ذکر شوې. دریم نمبر محاسبة الاعمال نفی التکلیف بما لا یطاق او دعاگان نافعی او نصرت د مومنانو. رازا لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله د پاره هغه موجودات دي چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. وان تبدوا ما فی انفسکم هغه چې تاسو ښکاره کوئ غیر عادي او بد نیتونه چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یې پټوئ یحاسبکم به الله حساب بو کی تاسو سره پاغي باندې الله تعالی فیغفر لمن یشاء بخنه کوي الله تعالی هغه چاته چې چاته ده بخنه اراده وشي ويعذب عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې د الله خوښ شي د عذاب د ورکولو. والله تعالی علی کل شیء قدیر پارشی باندې قادر دی. رازا کله چې د آیت نازل شو زړه کې کمی خبرې تیروي که ښکارا کوي او که پټي ساتي الله تعالی به د سره حساب کوي. صحابه سره ډېر غم پیدا شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراغله د الله پیغمبر فی قلوبنا من الوسوسه زمونږ زړونو کې خو وسوسې راځي که نه او الله تعالی چې دی دا موږ باندې بند دا مو بند کړو دا وسوسې را باندې بند کړه نو دا خو نه کیږي. نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړه ها لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو خلاصه دا راوته کله چې دی وی چې اې دا الله پیغمبره زمونږ زړونو کې خو وسوسې راځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل داسې مه کوئ داسې ووایئ آمنا بالله وملائکته وکتبه ورسوله
دا د صحابه کرامو په خلو باندې جاری شو چې جاری شو نو دقسې آیاتونه م راغله د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په خلو باندې دا چې جاری شو نو الله تعالی آیاتونه م دغسې نازل کړ نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره د دوی د خبرې جواب مش جواب دا دی چې وسوسه دوه قسمه ده یو اختیاري یو غیر اختیاري الله تعالی چې انسان نیسي نو په اختیاري نه په غیر اختیاري به درته وایم انشاءالله کم شی چې زړه کې تیریږي هغه 15 قسم دی 15 قسمه دي اخرنی قسم پکې عزم دی عزم کلک عزم او کلک ارادې ته وایي الله تعالی چې انسان نیسي د زړه په وسوسه هغه چې درجې د عزم ته ورسیږي ښه بې نیسي دا باقي څلور مراتب چې دي نو په دې باندې د الله نه نیسي راځه نو کله چې آیت نازل شو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ صحابه شکایت وکړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل داسې مه کوئ قولوا ووایئ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر او دغه رنګې او داسې ووایئ آمنا بالله وملائکته وکتبه نو دا آیتونه راغله آمن الرسول تصدیق کو پیغمبر بما انزل الیه پاغه باندې چې د نازل کړی شو پاغه کتاب من ربی د جانب د رب ددنا والمؤمنون او تصدیق مؤمنانو ګور دواړه یو ځای نه کړو دا سیونوی آمن الرسول والمؤمنون ولی ځکه ایمان د پیغمبر اقوایی کنا د ایمان د امتینا نو ځکه په منځ کې فرق راوسته څنګه اقوایی ایمان د رسولانو بالمشاهدی او ایمان د امتیانو بالاستدلالی کنا کم شی چې سړی ته حاصل شي بالمشاهده اغا اولا او اقوای دا اغنا چې بالاستدلال حاصل شي نو دا مخ کې اجمالو اوس تفصیل کل نهار یو د دوینا آمن بالله یقین په الله او ملائکته وکتبه ورسله لا نفرقو دا سه حال کې چې دوی وای منګ جداواله نه کو بین احد من رسله پمنځ یو کې د پیغمبرانو د الله نه ټول پیغمبرانو باندې مو یقین ده ازمږه استاد ملګری وای ایمان مراوله په الله پر رسولانو خود ایمان راوړ ته بسکه ته خو هم سکار کې کنه ته مؤمن نه نو دا راوړل او نه راوړل دا دې کې مزه نه کوي ګوره بلکې بیا د بی راځي ایمان تصدیق ته وای وړلو ته نه وای ایمان خو عرض ده کنه ایمان تصدیق ته وای د سوای تصدیق می کړي په الله او د الله په پیغمبرانو په کتابونو په ملائکو او چې ته په ملائکو می ایمان راوړې نو تاسو وکړو ایمان خو درته غوي راوړ او کم زین راوړ او کم زه ته به وړي زه خو معلوم کنه دا محاوره صحیح نه ده ښا صحیح ده مونږ تاسو پښتانه پښتو سم نه وایو ګورم ځکه زمونږ استاد د پښتو قانون کم نه چې چا سووي بس صحیح ده چې موټر کې تیل ختم شي پښتنه ته وکړه سکه وای پمپ کې تیل اچو دا صحیح الفاظ دي غلط دي والا کا تیل په موټر کې ختم دي او چې په پمپ کې دا کم پروګرام دا صحیح ده نه او غلطه ده خو چې کم شي کې تیل ختم دلته واچو کنه دی وی دا زمونږ اصطلاح ده غلطه ده کنه صحیح خبرې ولې نه کې د سیوایا پمپ کې ولاړم موټر کې تیل چوم د پمپ نه بس صحیح اصطلاح ده او ته غلطه خبره کې سکه الکا وی ډوډۍ باندې ناستم ډوډۍ باندې سو کینی
غلطه پښتو وای کنه یارا سکار کې وای موټر ته ناسې موټر ته کې نه چې پکاونه درنه جوړه کی دسوی موټر کې ناسته ما سم الفاظ سے په زور غلط وے یا الله وای د بخاری شریف ختم دے او د دین رستو دعا قبلی کنه دعا کوي شیخ صاحب یا الله موږ نه د دین کارواله ټولو یامین زمنا امین ریکی او ته غلطه وای چې د دین کار در نوالی خو کوتک به پاتش چې ریکی نو سیده کنه پیږي د جلسو تلاټ سم دی دعا کوي یا الله موږ نه د دین کارواله زم یا الله ریکی خو نه پیږي غلط الفاظ وای ټول وای امین نو یا لکه چې بخاری شریف ختمی او د ترجمه ختمی او خیره درته وکي او ټول وای امین او دعام قبلیږي بیا وی الله تعالی فیصله په نیتونو کوي په خلو یې نه کوي نو بیا ولې په خله لګیای یا خو تا وخت ضایع کولو کنه ته داسې الله فیصله په څه کوي پنیت کوي نو خله باندې ولې لګیای دا شریعت چې وایي چې دعا کوي خله یادای که زړه یادای خله یادای خلو ته څنګه اعتبار نشته دا شریعت وایي ذکر کوي خو خله یادای درود شریف وای خله یادای تلاوت کوي ته به سبا تلاوت هم غلط کې وایي بچ خبرې د زړه دي حدیث به غلط وای ته خبرې د زړه دي یو سړی ته به کنځلې کې ته خولې ته مو ګوره زړه ته مې ګوره دا خو صحیح نه ده مونږ تاسو کې دا کار دی ښه او ټولې غلطیانې مو دین ته راجمع کړي دي دعام غلطه کوو پیږي ترجمه هم غلطه کوو آیاتونه ترجمه غلط دا محاوره ده داسې وایه خدای د دین خادمان مو کې خدای د دین خدمت راته نصیب کې دا کار مونږ ته راکې چې درنه ویلي خو قیسه ختمه چا سره چې موټر سایکلي والا که تا سره پرون موټر سایکلو غلو رانه واغستو نو اوس سره موټر سایکل شته که نه نشته نو چې درنه ویلي خو بس لاړې دې بېغمه شوې که نه الله دې مونږ او تاسو دینداره کړي او دینداره چاته وایي چې د دین کار تې والې که ورې کې خلک وایي که نه لکه وظیفه رانه واغسته نو چې ویغسته خو همداسې تش پاتې شوې دا پښتو مونږ غلطه وایو ښه غلطه پښتو مه وایو صحیح پښتو صحیح ژبه ده ښه راځه وقالو وای دوی سمعنا دا رسولان او مؤمنان وای منګ واورېد پیغام ستا واطعنا او قبول مو که حکم ستا غفرانک نطلب غفرانک مفعول لخاف فعل حذف منګ طلب کو مغفرت او عفستا ربنا رب زمونږه وإلیک المصیر او خاص تا رجوع د زمون د بدو اعمالنا لا یکلف الله نفسا نه مکلف کوي الله تعالی او نفس الا وسعها مگر داغه طاقت مناسب لها د نفس د پارشتا ماغه کسب چې کسب کړي د خیر نه وعليها واستپ د نفس باندې ما سزا داغه بدو اعمالو اکتسب چې کسب کړي ربنا اے رب زمونگا لا تواخذنا منی سی منگ لرا ان نسینا کمنگ نهیر شی کمنگ نهیر شی جواب اعتراض دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زما د امتنا خطا و نسیان خو پورته شوی دی نبی عدل تا دعا ولی کئی ویدا شکر دے پدی نعمت کنا صدے دا شکر دے او دا اعتراف دے پدی نعمت او اختانا یا من خطا شو ربنا رب زمونگا ولا تحمل علینا مبارے پمنگ بانے اسرن درن بار بوجو کما حملتاہو سنگچ دی بار کڑیو علی الذین پخلکو من قبلنا مخی زمونگنو لکا یہود اغوی بانی مولی سے بوجو نو خان
چې کالی به نجس شو که نه په اوبو نه پاکېده په بیاتي به پرې کول مونږ او تاسو باندې الله څومره احسان کړی همداسې دویم نمبر زکات کې 4 روپۍ وه موږ څومره ورکو 40 دریم نمبر چا به د شپې ګناه وکړه سار به ورته په درشل لیکلې وه او مونږ او تاسو ته الله تعالی ګوره پرده را باندې اچي 4 نمبر د جماعت نه بغیر مونځ نه کېدو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت ته ټول ځمکه جماعت ته نو 5 نمبر ګناه به چې دی وکړه توبه په خولې نه کېدله وجل یو بل به وجل بیا به توبه قبلېدله 6 نمبر تیمم روانو صرف او 10 به دې کوم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت ته الله تعالی تیمم رویست څومره احسانات ربنا رب زمونږه ولا تحملنا مکلف کې مونږ ما پاغ احکامو لا طاقت لنا چې نوی طاقت زمونږ نه پاره به پاغې باندې واعف عنا محو کې ګناهونه زمونږ وغفر لنا او پټ کې ګناهونه زمونږ وغفر لنا بوي دا زمونږ ملګری چې مړي ته لاړ شي که نه اللهم اغفره وارحمه دا غلطه دعا کوي خام اللهم اغفر له بوي څنګه بوي غفر فعل لازم دی ها دا مفعول نه غواړي فعل لازم چې مفعول به ته متعدی کې حرف جر براوړي نو اللهم اغفره چې وی غلط وی ځکه مفعول ته د متعدی کې حرف جر نخ کاری اللهم اغفر له آیا حرف جر وسره ګورو واغفر لنا ماته ملګری بیا خو ورحم له به ما وی الله دې پوي کاغه په خپل متعدی دی ته په دې نه فعل لازم او متعدی کې فرق نشي کولای رازا ورحمنا ګورو دل بل تلام نشتا او رحمو کې په مونږ باندې انت مولانا ته زمونږ مولای تب متولید امور زمونږ ته زمونږ محبه ته په مونږ باندې ګرانې دا د مولا معنا ده فانصرنا امدادو کې په مونږ باندې علی القوم امدادو کې زمونږ سره علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے سوچ دا دعا کئی اللہ تعالی ورته آواز کئی قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا اللہ فرمائی فعلت بندوم دا کار میں اوک تغم مکوا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله فعلت اللہ فرمائی دا کار میں اوک ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اللہ فرمائی فعلت واعف عنا اللہ فرمائی فعلت وغفر لنا اللہ فرمائی فعلت وارحمنا اللہ فرمائی فعلت انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہ فرمائی فعلتو نوالک نور سغواړي چې دا ټول دعاګانې دی الله تعالی قبول کی نو نور سغواړي پښتانه وای زمم د کورا لورم د کورا نور سغواړي ورورا بس هر څه برابر شو کنه زین من بوک اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام فالله خير الرحمن زدنم صبر ها سبات ان شاء الله چی احتمال ستا چی روجی
روژه کې به داسې کار کو ښه سار چې مونځ وکړو که ژوند دي ترجمه به کو ښه تر 1 بجې پورې او دا مسله چې مونږ او تاسو د ترجمې نه مخکې کوله دا به د ترجمې په آخر کې کو ذهن کې مو خبره کېناسته 12 بجو پورې به ترجمه کوو 1 بجه به مونږ او تاسو مسله کوو تر 1 پورې بیا چې ماسپښین مونځ مو کو مونځ خو به 1 بجه کو ښه وختي به کم درته انشاءالله سبا ماسپښین به 1 بجې نو چې 1 بجه مونځ وکئ که نه بس بیا اوده شئ مازدیګره پورې ډېر وخت دی ښه زبردست خوب هم پکې کېږي ټیک شوه فیصله به مو دای که داسې ونه کړو دا بیا نه ختمېږي ښه صحیح ده بس او خوب چې چاته ورځي که نه زه په مخ باندې یخې اوبه اچوئ پوهېږي او ګرځئ را ګرځئ بیا راځئ بیا داسې نه که ګرځیم چې فکر مترجمې ته ښه دا یو څو ورځې دي او د ګټې ورځې دي ښه روژه مبارکه خو د ګټې میاشت ده که نه او بهترین ثواب ګورې د قرآن کریم د منځونو نه د نفلونو نه د ذکرونو نه د دې هر څه نه ثواب په دې کې ډېر دی دې کې خو یو تلاوت دی دویم مسلې د دین زده کوو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روح مبارک په خدمت خوشحاله کیږي ښه نو چې تاسو زده کوئ بیا به بل ته وایئ ښه صحیح شوه الله مو خوشحاله کړه اللهم صل علی سیدنا